د ښکاري ځناور چې دي په حرم کې ښکار نه کوي، لکه لیوان او زمریان او پړانګان، دا په حرم کې ښکار نه کوي. عدم تعرض دواری السباع للصيود فيه، ښکاري ځناور په حرم کې ښکار نه کوي. دا دویم آیت. دریم آیت عدم نفرت الطير من الناس، د حرم مرغان د چانه نه تختی نه ډاریږي. دا دریم آیت. درې آیات مې درته ذکر کړل، زه یو څلورم به ذکر کوم. روح المانی دلته لیکلي دي چې د کعبه شریفې څلور طرفه دي کنه، په هر طرف د کعبه شریفې چې باران وورېدو په هر طرف کې په دې طرف الله پر اخیر راولي، په دې طرف چې څومره ملکونه دي دا طرف په دې کال کې په دې پر اخیر په الله راولي، او په کوم طرف چې باران راونه وريږي په کوم کال کې هغه طرفونو باندې چې کوم ملکونه دي په هغه خوشحالي راځي، تهدید راځي په دغه کال. او چې د کعبه په څلور طرفه باران راوريږي نو په څلور طرفو کې چې کوم ملکونه دي الله پاک په هغه باندې پر اخیر راولي. نو په دې کې آیات بینات واضح دلایل دي. یو څو دلایل لکه ما ذکر کړو. دا څوم فضیلت شو؟ څلورم فضیلت او پنځم فضیلت دا ده چې مقام ابراهیم، په دې کې مقام د ابراهیم ده. فيه آیات بینات مقام ابراهیم. مقام ابراهیم منها، مقام ابراهیم مبتدا کا خبر ورته مقدر کا. مقام ابراهیم منها، مقام ابراهیمی چې دی یو د آیاتونه ده د پنځم فضیلت. او یا دا مقام ابراهیم بدل البعث کا د آیات بینات، یو پکې آیات بینات ده. ومن دخله د شپږم فضیلت، څوک چې داخل شو د حرم ته کان آمنا نو دی به وي په امن، فی الدنیا یا فی الاخره، یا فی الدنیا والآخره، په دنیا کې به په امنی او په آخرت کې به په امنی. فی الدنیا په دنیا کې به په امنی. نو دا د امام صاحب د لپاره دلیل دی چې څوک د حرم نه بهر قتل وکړي او حرم تراش نو دنه به په حرم کې قصاص نه اخلي، بلکې تنګي به خوراک او اسکاک به ور باندې بند شي چې دې مجبور شي چې د حرم نه ووځي، نو چې اوته بیا به قصاص کوي. نو دا په دنیا کې په امن دی. او په آخرت کې چې څوک د حج په اراده باندې ورشي نو د الله د عذاب نه په امن. دلته یو اعتراض راځي چې عبد الله ابن زبیر دا خو عین په حرم کې شهید کړی شو، حجاج په حرم کې دننه دی شهید، او حجاج خو ډیر ظلم وکړ په مکه کې، منجنیق درولې په جبل ابي قبيس باندې. منجنیق د هغه وخت تورتونه او په کعبه شریفه دا تورتونه ورول، او د عبد الله ابن زبیر ډلې شهیدوله، حتی چې عبد الله ابن زبیر هم شهید کړ. نو دی خو په امن نه په دې دنیا کې. تاسو ورته جواب ورکړئ چې د کان امنا معنا دا ده چې دلته خلق قتل او وهلو ته هیڅوک جایز نه وي، بلکې هر څوک ورته ناجایز وي. ګوره ترننه پورې خلک وایي چې حجاج ظلم وکړ. نو د امنا مطلب دا نه دی چې څوک الته قتلېدی نشي، د اوسپنې غاړه به یو چې څوک توره باندې وهي هلته نه مړ کېږي. مړ کېږي پکې چې په ټوپک یې ولي او په تورې ووهي، مړ کېږي پکې، خو دې مرګ ته دې وژلو ته او دې وهلو ته څوک جایز نه وي. نو د حجاج دې کار ته چاله تر اوسه جایز نه دی ویلی. ولله علی الناس حج البیت، دوم فضیلت دی دپاره د بیت الله. ولله علی الناس حج البیت، دا حج البیت مبتدا ده، لله خبر مقدم ده په اعتبار د متعلق سره. لله چې د چا پورې تعلق لري چې یجبو ده، یجب لله. نو علی الناس د یجبو پورې تعلق لري، یجب لله او یجب علی الناس، دواړه د یجبو پورې تعلق لري. واجب ده د الله د لپاره، واجب ده په خلقو باندې حج البیت، حج د بیت الله دوم فضیلت. ګوره د بیت الله نه طواف کیږي او د بیت المقدس نه طواف نه کیږي، نو دوم فضیلت. من استطاع دا بدل ده د الناس نه، علی الناس یعنی علی من استطاع، بدل البعض ده. نو خط ترکیب پکې همدغه دی چې دا بدل البعض ده د الناس نه. بل ترکیب پکې دا دی چې دا خبر د پاره د مبتدا ده او یا منصوب ده په ازمار د اعنی باندې. اعنی من استطاع الیه سبیلا، خط ترکیب پکې اولنې ده چې دا بدل البعض د الناس نه کی. په هر سړي باندې نه دی واجب
بلکې په من استطاع الیه سبیلا باندې واجب دی چې څوک طاقت لري دی بیت الله ته د لارې. ومن کفر او څوک چې کفر وکړي فإن الله غني عن العالمين نو جزای مقدره ده. ومن کفر څوک چې کفر وکړي نو الله به جزا ورکړي، سزا به ورته ورکړي. ولې به سزا ورکړي؟ یا ومن کفر لا يضر الله، څوک چې کفر وکړي الله ته ضرر نشي رسوي. ولې نشي رسوي؟ ځکه فإن الله غني عن العالمين، الله پاک چې دې پروا ده د عالم نه. قل یا اهل الكتاب، تدوی ته وایي چې یا اهل کتابو، الله پاک په صيغه د اهل کتابو ته تعبیر کوي، په صيغه د يهودي یا په صيغه د عیسوي ترنه تعبیر نه کوي، ځکه دا د اهل کتابو عنوان موجب د پاره د ایمان دی. تاسو سره کتاب شته، دا کتاب د دې باعث دی چې تاسو ایمان راوړئ او دیم ایمان نه راوړئ. یا اهل الكتاب لم تکفرون، استفهام د توبیخ او د تعجیز د پاره دی. ولی تاسو کافران کېږئ د الله په آیتونو؟ د توبیخ د پاره الله استفهام کوي. والله شهید، او الله پاک چې د ښه شاهد دی علی ما تعملون، په هغې کارونو باندې چې تاسو یې کوئ. قل یا اهل الكتاب، تدوی ته ووایه چې اهل کتابو لم تصدون، یعنی لم تصرفون، یوه معنی دا ده ولی تاسو اوړئ عن سبیل الله د الله د لارې نه، ولی تاسو اوړئ په خپله. دویمه معنی ده لم تمنعون، نو بیا به مفعول به ورته مقدر کوئ په دې دویمه معنا. لم تمنعون الناس، ولی تاسو خلق منع کوئ عن سبیل الله د الله د لارې نه، د الله د لارې نه اسلام مراد ده. تاسو ولی خلق منع کوئ د اسلام نه؟ من آمن نه سهو شو. لم تصدون دا په معنا د چا سره شو؟ یوه معنی ده. لم تصرفون، ولی تاسو اړوئ؟ څوک اړوئ؟ دا وروسته من آمنه د مفعول به تقدیر ته ضرورت نشته، الناس تقدیر ته پکې ضرورت نشته، خپل مفعول ذکر شوی دی. من آمنه، دا من آمنه تر دې کوئی مفعول به دی. نو یو احتمال پکې همدغه دی چې من آمنه ورته مفعول به شي. نو لم تصدون من آمنه، ولی تاسو اړوئ من آمنه؟ لم تصرفون من آمنه، دا مؤمنان ولی اړوئ د الله د لارې نه؟ او تصدون که په معنا د تمنعون سره شي، من آمنه ورته مفعول به دی. تاسو ولی منع کوئ من آمنه؟ ښه ترکیب پکې دغه دی چې دا ما درته بیان کړو چې من آمنه پکې مفعول به شي. او دا ما چې کومه معنا درته اول کې ذکر کړه نو دا دم صحیح ده. ګوره هلته به معنا بیا دی چې لم تصدون الناس، مفعول به ورته دلته مقدر کړه. ولی خلق اړوئ د الله د لارې نه، یا ولی خلق منع کوئ د الله د لارې نه؟ دا به ځان ته جمله شي. او من آمنه تبغونها، من آمنه بیا مبتدا که تبغونها ورته خبر که، دا به بیا ځان ته جمله شي چې هلته الناس پکې مقدر کړي. من آمنه هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی، بالفعل او بالقوة القریبه. بالفعل ایمان راوړی دی یا ایمان ته نږدې دی، هغه تاسو د ایمان نه زړه تورې کوئ. تبغونها، تاسو لټوئ دوی ته عوجا. عوجا د تبغونه دپاره مفعول دی. ها ضمیر دی سبیل ته راجع دی. تاسو لټوئ، تبغونها تاسو لټوئ دی سبیل د الله ته، دی لارې د الله ته. عوجا یعنی اعوجاجا، خوږوالی ورته لټوئ. عوجا او عوجا دواړه قرأت. عوجا مکسور العین دا په اقوالو کې مستعملیږي، او مفتوح العین او کل شیء منتصب، هر نیغ شي کې مستعملیږي چې هغه راکوږ شي. وانتم دا حال واقع شوی دی د فاعل د تصدون نه یا د فاعل د تبغون نه. او حال دا چې تاسو شهداء، حال دا چې تاسو شاهدان یې. انتم شهداء د دې دوه معناګانې دي. یوه معنی ده وانتم شهداء، خپل معنی ده چې تاسو شاهدان یې، خو دلته معنا مراد دوه دي. یوه معنا دا ده چې انتم تعلمون بحقانیة دین محمد صلی الله علیه وسلم. حال دا چې تاسو تعلمون پوهیږئ بحقانیة دین محمد صلی الله علیه وسلم، حقانیت د دین د محمد صلی الله علیه وسلم تاسو پوهیږئ.
نو یو معنی ده تعلمون او دویمه معنی ده وانتم شهداء څوک چې شاهدي هغه عادل نو شهادت ملزوم ده عدل ورسره لازم ده نو دلته دا لازم ترنه مراد ده وانتم شهداء یعنی انتم عدول عند اهل ملتكم تاسو د خپل اهل دین په نسبت عادلان هم یې صحیح د خپل اهل دین په نسبت عادلان یې نو دا عدل ترنه مراد ده ځکه د شهادت سره عدل لازم ده نو تاسو د خپل اهل دین په نسبت خلک یې بیا هم خلک د دین نه بندوي وران کار کوي وما الله بغافل عما تعملون ندى الله پاک نا خبره د هغه څه چې تاسو یې کوئ یا ایها الذين امنوا دا د شماس ابن قیس الیهودی په باره کې الله پاک دا آیت کریمه نازل کړو ګوره د اسلام نه مخکې د اوس او د خزرج په مابین کې سخته دښمنی و او ډېر مړي سره کړي سلګونو کلونه د دوی د دښمنۍ تاریخ دی کله چې دوی مسلمانان شو نو بیا شیر او شکر ورونه شو سره بالکل په یو مجلس کې بناستو مړ او ژوندې بالکل وروري شو نو په یو مجلس کې دوی ناس کې اوس او خزرج او بالکل یو د بل سره غپ شپ لګي د ورونو په شان نو هغه دښمنی په وروري بدله ده دا شماس ابن قیس يهودي په لار تیریږي دا حالت په ډېر بد ولګېدو نو راغلو د دوی په دې ډله کې کېناستو څه زړه اشعار ویلي چې دوی هغه زړه دښمنی را پیدا کړ ورته زړه قتلونه او د دوی په مابین کې چې کوم دښمنی او عداوت داسې اشعار ویلي او هغه د زړې دښمنی د اشعار د هغه زړې دښمنی تذکره وکړه دوی ته چې دا تذکره وکړه دواړه ډلې په جوش کې راغلي یو د بل په خلاف توري راويستي او سو خزرج نو پیغمبر علیه السلام خبر شو کومه ډله چې د پیغمبر علیه السلام سره ناسته واغه ټول را روان شو او دې ډلې تراغلو او دوی ته نصيحت وکړو دوی بیرته هغه چې یو د بل په خلاف توري راستلي وي هغه بیرته کې خو دي او یو بل ته غاړه په غاړه شو نو الله پاک دا واقعا ذکر کوي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو ان تطيعوا کچرته تاسو پیروي وکړئ حکم ومنئ تاسو فریقا دیوی ډلې من الذين اوتوا الكتاب دا خلقنا چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب نو يردوکم بیرته به وګرځوي تاسو کافرین يردوکم بیرته به وګرځوي تاسو بعد ظرف دی د پاره د کافرین ورسته کافرین يردوکم کافرین تاسو به وګرځوي کافرانو تاسو به کافران کی کافرین مفعول ثانی د پاره د يردوکم د کوم ورته مفعول اول د کافرین ورته مفعول ثانی دی يردوکم کافرین وګرځوي او تاسو کافرانو بعد دا ظرف د پاره د کافرین دی بعد ایمانکم ورسته د ایمان تاسو نه نو د ایمان نو ورسته هم واپس کافران کی وکيف تکفرون او څنګه به تاسو کافران شئ او څنګه به تاسو کافران کیږئ د تکفرون عام کفر مراد ده کفر اعتقادي او کفر عملی ګوره دوی چې یو د بل سره جنگیده اعتقادي کفر نه وکړي دا دوه ډلې د مؤمنانو اوس او خزرج چې یو د بل په خلاف توري راويستي نو خدای دوړو په مابین کې عداوت راغی کنه عداوت خو کفر عملی ده کفر اعتقادي نه ده مدلته عام کفر مراد ده چې اعتقادي او عملی دوړو ته ور متناول شي وكيف تكفرون اعتقادا او عملا څنګه به تاسو کفر کوئ اعتقادي کفر یا عملی کفر عملی کفر دغه عداوت وانتم او تاسو چې تطلع لستلی شي پتاسو آیات الله د الله آیاتنا وفيكم رسوله پتاسو کې د الله پیغمبرم ده هغه تاسو ته وعظ کوي ومن يعتصم بالله څوک چې منګولي خخي کی بالله یعنی بکتاب الله وبدين الله د الله په دین او د الله په کتاب نو يعتصم په معنا د يتمسك منګولي خخي کی استعاره بالتبعيه ده په طریقه تاسو پوهیږئ ان شاء الله وقد هدي الى صراط مستقيم نو په تحقیق سره دته لار یو خدای شو رهنمایي ورته وشو الى صراط مستقيم هغه صراط مستقيم طرف ته چې هغه اسلام او دین دی مخکې بیان د کفر د اهل کتابو چې هغه ضد تقوا ده دلته نه د تفریق نه الله پاک ذکر کوي هغه واقعه ده د اوس او د خزرج یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اے مؤمنانو اتقوا الله د الله نو ویریږئ
حق تقاته فحق وير باندې. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د حق تقاته معنا داسې کوي. حق وير څه ده؟ ان يطاع فلا يعصى، چې د الله حکم ومنل شي او نافرمانی ونه کړی شي. ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى، همیشه الله یاد کړی شي او الله هیر نه کړی شي. ويشكر فلا يكفر، او د الله شکر ادا کړی شي او ناشکری د الله ونه کړی شي. نو دا حق تقاته دی. حضرت سعید بن جبیر فرمایي چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې د الله نه ویریږي په حق ویرا، نو دا په مسلمانانو باندې ډیره ګرانه شوه. نو چې ګرانه شوه لدی وجه نه دا منسوخ شو بیا د آیات کریمه، ځکه د حق تقاته نه ما تلیق بجنابه تعالی، دا سی ویره چې د الله سره مناسبه او دا غیر ممکنه ده. راجح دا ده چې دا منسوخه نه ده. حق تقاته کی اضافت د صفت د موصوف ده. اتقوا الله اتقاء حقا، حقا په معنا د ثابتا و واجبا سره ده. دا سی ویره چې ثابت او واجب ده. ولا تموتن او تاسو ممړه کیږئ الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حالت کې تاسو مړه شئ چې مسلمانان یې. واعتصموا بحبل الله جميعا، او تاسو واعتصموا منګولې خخې کوي بحبل الله. د حبل الله نه قرآن مراد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتاب الله حبل الله الممدود، كتاب الله حبل الله الممدود من السماء الى الارض. دا الله کتاب چې دی دا د الله رسۍ ده، د الله پړی دی چې د اسمان نه تر ځمکې پورې راځوړند دی. نو ښه معنی دا ده چې د حبل الله نه څه شی مراد دی؟ قرآن، لکه په حدیث کې چې راغلی دی. نورې معناګانې شته. دویمه معنی دا ده چې د دې نه الطاعة والجماعة مراد دی. طاعت او جماعت، یعنی په جماعت منګولې خخې کوي، د جماعت نه مو بیلیږئ. درېمه معنی د اخلاص، څلورمه معنی د اسلام. نو دلته استعاره تمثیلیه، هغه هیئت د مؤمنانو دا مشبہ، هیئت د مؤمنانو چې په قرآن باندې متمسک دي، هیئت د مؤمنانو چې په قرآن عمل کوي، دغه هیئت د مؤمنانو دا مشبہ. او هغه هیئت د متمسک چې یو کړي پورې ځان ځوړند کړي، د اوچت ځای نه مضبوطه رسۍ کلکه نیولي، د دې سړي هیئت مشبہ به. نو استعاره تمثیلیه ده. د مؤمن هیئت چې په قرآن عمل کوي دا مشبہ، او د داسې سړي هیئت چې پړی کلک نیولې مضبوط پړی، د دې سړي هیئت مشبہ به. نو استعاره تمثیلیه شو. دویمه توجیه داسې ووایه، ګوره حبل الله، حبل الله مشبہ به دی که نه؟ قرآن مشبہ دی. نو ذکر د مشبہ به دی مراد ترېنه مشبہ دی. نو استعاره مصرحه اصلیه، نو دا خو په حبل الله کې استعاره مصرحه شوه. په واعتصموا کې اعتصام چې دی دا استعاره د وثوق نه ده، یعنی ذکر د اعتصام دی. واعتصموا دا یو فعل ذکر شوی، بل فعل ترېنه مراد دی چې سکو اعتماد وکړي. ګوره دوه لفظ دي که نه؟ حبل الله کې استعاره مصرحه شوه، واعتصموا کې استعاره بالتبعیه شوه. حبل الله ذکر د مشبہ به دی، مراد ترېنه مشبہ دی چې قرآن دی. واعتصموا ذکر د واعتصموا دی، مراد ترېنه سکو اعتماد وکړي د الله په کتاب. صحیح ده؟ د یو فعل ذکر شوی، بل فعل ترېنه مراد دی، خو استعاره بالتبعیه شوه که نه؟ د استعاره بالتبعیه په طریقه پوهېږئ. ګوره وثوق مشبہ، وثوق اعتماد مشبہ، اعتصام د مشبہ به، یو مصدر مشبہ بل مصدر مشبہ به. وثوق مشبہ، اعتصام مشبہ به. د مشبہ به مشتقی راواخله چې واعتصموا دی، نو واعتصموا دا ذکر کا او مشبہ ترېنه مراد کا چې وثوق دی، اعتماد دی. نو استعاره بالتبعیه شو. استعاره بالتبعیه خو ډېر اوس الف با ترېنه جوړه شوې ده، انشاءالله چې تاسو فقه پوهېږئ. نو دا دوه استعارې ترېنه جوړې شوې. واعتصموا بحبل الله جميعا، یعنی مجتمعین، دا حال واقع شوی دی. ولا تفرقوا دا ورته تاکید دی.
تفرق مکوئ. وایي په یو جلسه کې یو شیخ صاحب زما په خلاف باندې دا آیت کریمه تلاوت په دې جلسو کې اکثره زه په دې پنځپیرانو وابیانو بریلیانو باندې رد کوم او دا ډېر اهم رد دی ځکه دا منافقان دي، خوارج دي او د دوی په خلاف بدعتیان دي او د مسلمانانو د نستورو ماران دي او ډېره خطرناکه فتنه ده. د قرآن او د حدیث په نوم باندې خلک ووژل، د خلکو ښځې وینځې کړې، د خلکو مالونه یې لوټ کړه، د خلکو کورونه وسوځول او ټولې دنیا ته کافران وایي. دا داسې اختلاف نه دی لکه د امام صاحب او د امام شافعي صاحب. هغه د ترجیحي اختلاف دی، تفضیلي اختلاف دی، یو بل ته احترام لري. دا خو تا ته کافر وایي نو ځان خو مسلمان که که نه، تا ته کافر وایي. دا د رفالدین اختلاف نه دی، دا د کفر او د اسلام اختلاف دی. هغه وایي ته کافر مشرک بدعتي، نو دومره خو که چې ځان ورته مسلمان که چې زه مسلمان یم، ته خارجي، ځکه ته په ما د کفر ټاپې لګې. نو دا آیات یې زما په خلاف تلاوت کړو. او بیا یو مثال هم ورکړو، وایي کابل کې یو دوه تلویزیونونه دي، یو طلوع تلویزیون دی، یو لمر تلویزیون دی. طلوع فارسی ته خدمت کوي او لمر چې دی پښتو ته خدمت کوي، یو د بل په خلاف لګیا دي. نو د پښتو د فارسي اختلاف، پښتو پنجابي اختلاف، دارنګې دا د ژبو اختلاف، قومي اختلاف، دا د یهودو سازش دی چې دا د مسلمانانو په مابین کې خپروي. د فارسی او د پښتو په نوم یې جنګوي، د فارسی او د ازبکي په نوم یې جنګوي، د ترکمني او د پنجابي او د پښتو په نوم دا قومي اختلافات راپاروي. نو دا د یهودو سازش دی. نو واعتصموا بحبل الله، الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله. نو د پښتو د فارسی اختلاف مه کوئ، فارسی او پنجابي، پښتو او پنجابي دا اختلاف مه کوئ. واعتصموا بحبل الله. او هم دې کوم ځای او ډب دې کوم ځای کېږي، دا په قرآن کې تحریف دی. ګوره د پښتو د فارسی اختلاف نه د اسلام او د کفر اختلاف دی، نه د بدعت او د سنت اختلاف دی. دواړه مسلمانان دي، دواړه اهل سنت دي، د اختلاف حرام دی حتی چې کفر ته مفضي کېږي. د پښتو د پنجابي اختلاف چې دی دا نه د بدعت او د سنت اختلاف دی او نه د کفر او د اسلام اختلاف دی. دا دواړه مسلمانان دي، پنجابي مسلمان دی، پښتون مسلمان دی، فارسیوان مسلمان دی، ازبک مسلمان دی، چې انګریز وي هغه مسلمان دی. یو مسلمان دی، یو اهل سنت دی. د دوی په مابین کې اختلاف دا د حق او د باطل، د سنت او د بدعت، د کفر او د اسلام اختلاف نه دی. دا خو حرام دی حتی چې کفر ته مفضي کېږي. د دې اختلاف د وجه نه سړی تقریبا کفر ته نږدې کېږي. دلته چې الله پاک فرمایلی دي، تاسو ته زه صحیح معنا ذکر کوم. اوس که یو سړی په پیغمبر علیه السلام اعتراض وکړي، محمد علیه السلام باندې اعتراض وکړي چې د مکې مکرمې ټول خلک متفق او متحد وو او اے محمد صلی الله علیه وسلم ته راغلی او دعوه د پیغمبرۍ دې وکړه، دوه ډلې دې پکې جوړې کړې، اختلاف دې پکې جوړ کړو او دا آیات د پیغمبر علیه السلام په خلاف تلاوت کړي چې ته خپله مونږ ته وایي چې واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، تفرق مه کوئ. نو تا ولې دا په مکه کې اختلاف جوړ کړو؟ ټول د مکې خلک په یو دین وو او ته راغلې دوه دینه دې پکې جوړ کړو. اختلاف دې جوړ کړو، یې جوړ نه کړو. هر ځای کې چې یو سړی اوس ته امریکې ته لاړ شي او د امریکې په یو کلي کې د اسلام دعوت شروع کړي، نو هغه کله به دوه ځایه کې که نه اختلاف به پکې جوړ کړي. هغه به ټول یهودي او ته به پکې څه مسلمانان کړي، ټول به نصوارا او ته به پکې څه مسلمانان کړي. نو د حق دعوت چې ته چلې خامخا دوه ډلې به پکې جوړېږي. نو دا به په د دې آیات په خلاف باندې به ته دوه ډلې نه جوړې. نو همیشه به حق نه بیانې، ځکه د حق په بیان کله دوه ډلې جوړېږي. مکه کې پیغمبر علیه السلام حق بیان کړو، دوه ډلې جوړې شوې. په مدینه کې حق بیان کړو، دوه ډلې جوړې شوې. تم چې په یو ځای کې حق بیانې ضرور به دوه ډلې جوړېږي. نو بیا به حق بالکل بیانې نه. امام بخاري اخیری حدیث کې په معتزله ورد کړی دی. نو ولې په معتزله ورد کړي؟ ولا تتفرقوا باندې ولې عمل نه کوي؟ د دې صحیح مفهوم تاسو ته ذکر کوم. ښه دي وابیانو د قرآن او د سنت په نوم باندې زموږ عوام تباه کړه او په موږ د شرک او د کفر فتوی ولګولې. د روافض او د خوارجو فتنې د همدې له سره پیدا شوې چې خلکو د دوی مقابله نه کوله. نو تاسو ته زه د دې آیات صحیح معنا ذکر کوم. واعتصموا بحبل الله جميعا، تر دې پورې الله پاک اتفاق ته خلق را بلی. ولا تتفرقوا، دې کې خلق د اختلاف نه منع کوي. اتفاق څه ته وایي؟ اختلاف څه ته وایي؟ اتفاق دې ته وایي چې حق باندې را جمع شي، دې ته اتفاق وایي. دې ته اتفاق نه وایي چې ټول ډمان شي یا ټول یهود شي، دا هم اتفاق. چې ټول عیسویان شي دا هم اتفاق. چې ټول خلق کافر شي خو دا هم اتفاق. دې اتفاق ته خلق نه را بلی الله پاک، مطلق اتفاق ته خلق نه را بلی. ټول دنیا ډمان شي، دا یو اتفاق دی که نه دی؟
چې ټول دنیا عیسویان شي دا اتفاق دی، چې ټول دنیا يهوديان شي دا اتفاق دی، چې ټول دنیا وهابیان شي خو دا اتفاق، ټول دنیا چې پنځپیریان شي دا اتفاق شو. دې اتفاق ته الله دعوت نه ورکوي. کوم اتفاق ته دعوت ورکوي؟ اتفاق بالحق، یعنی ټول په حق راجمع شي. صحیح؟ الله پاک اتفاق بالحق ته دعوت ورکوي. ولا تتفرقوا، د اختلاف نه خلق منعقد به اتفاقین منعقد. کوم به اتفاقی مراده ده؟ تفرق عن الحق، ولا تتفرقوا عن الحق، د حق نه موجوده کیږي. الله نه د تفرق نه کړی دا. کم تفرق نه؟ تفرق عن الحق نه. کټوله دنیا دمان شي به تفرق عن الحق، نو د دین الله منع کړی دا. کټوله دنیا کافران شي به تفرق عن الحق کړو، د دین الله منع کړی دا. کټوله دنیا وابین شي به تفرق عن الحق کړو، نو الله د تفرق عن الحق نه منع کړی دا. په خبره پوه شو؟ دا مطلب دی. نو کټوله دنیا کافران شي نو اوس به دوی په لا تفرقوا عمل کړی وي که به نه کړی؟ ټوله دنیا کافره شوه. دوی وایي ځکه موږ ټوله دنیا ځکه کافر شو چې الله فرمایي لا تفرقوا، تفرق مه کوئ، بس موږ تفرق نه کوو ټول کافران کېږو. دا به په دې آیات عمل کړی وي که به نه کړی؟ نه به یې کړی. ولې به نه کړی؟ ځکه دلته د تفرق نه تفرق عن الحق مراد دی. د حق نه مه اوړئ. پوه شوس؟ نو اتفاق وکړئ او تفرق مه کوئ، یعنی اتفاق بالحق وکړئ او تفرق عن الحق مه کوئ. اتفاق بالحق وکړئ، ټول په حق دین را جمع شئ چې اسلام دی. بیا په اسلام کې درې اویا ډلې دي. حق پکې اهل سنت والجماعت ده. نو په اهل سنت والجماعت کې داخل شئ، مسلمانان شئ او بیا اهل سنت والجماعت شئ. دا به اتفاق بالحق. ولا تفرقوا، تفرق مه کوئ، تفرق عن الحق چې نه مسلمانان کېږئ. یا مسلمانان شئ خو د اهل سنت والجماعت نه وتلي یئ، پنځپیریانې، وهابیانې، بریلیانې، بدعتیانې، خوارجې، هره ډله چې دا تفرق عن الحق دی. نو تفرق عن الحق دا مختلفې ډلې چې دي چې مسلمان نه دی دم تفرق عن الحق کړی دی، چې اهل سنت نه دی دم تفرق عن الحق کړی دی. صحیح؟ نو الله فرمایي چې تفرق عن الحق مه کوه. الله هم داسې وایي، یعنی وهابي کېږه ما، پنځپیری کېږه ما، خارجي کېږه ما، رافضي کېږه ما، د دوه اویا بدعتي ډلو کې مه داخلېږه، بلکې اهل سنت والجماعت شه. پوه شو؟ نو الله پاکم اسلام او اهل سنت والجماعت طرف ته دعوت چلی. دا اتفاق بالحق دی. او تفرق عن الحق نه رد کوي په تفرق عن الحق. تفرق عن الحق د اسلام نه مخالف او د اهل سنت نه مخالف، په دوی باندې الله رد کوي. واذکروا نعمت الله، دا زمون مشن د دې آیات مطابق شو که مخالف؟ مطابق شو. واذکروا نعمت الله، نو په کافرو باندې رد، دا په دې آیات عمل دی. په بدعتیانو باندې رد، دا په دې آیات کریمه باندې عمل دی، ځکه هغوی ټول تفرق عن الحق کړی دی. نو ته به حق طرف ته را دعوتې. واذکروا نعمت الله، داسې مولیانو ته چې دا د وهابیانو او پنځپیریانو او بریلیانو دې ټولو ته غاړه خلاصه کړي، دا اصل کې مهتممان دي، دوی ته پیسې ورکوي، دا وهابیانو چندې ورته ورکوي. نو دا په جلسه کې بیا دا خبرې نه خوښوي چې د دوی په خلاف د څو خبره وکړي، ځکه هغه پیسې پې بندېږي، لکه په یهودو او نصاراو باندې چې پیسې بندېږي، چې حق ته تسلیم شوی وی بیا پیسې پې بندېږي. نو دوی هم داسې وي. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ د الله نعمت چې په تاسو باندې کړی دی. اذ کنتم اعداء، کله کله طالبانو ته وایي د مناظرې درسونه مه زده کوئ، خپل نحو او صرف زده کړئ. دا څه کوئ؟ یعنې دې کې مانیت الجمع ده. نحو او صرف چې دې زده کړه نو دا ذهن دې بس یو 2 GB میموري کارت دی چې ډک شي، بیا پکې بل شی نه ځایږي. چې نحو او صرف پکې واچوي نو بیا پکې د مناظرې درسونه نه زده کېږي، او چې د مناظرې د اختلافي مسایل زده کړي بیا پکې نحو او صرف نه ځایږي. دا ذهن چې دی دا یو GB میموري کارت نه دی، دا الله پاک دومره لوی پراخه پیدا کړی دی چې دا ټول علوم ته پکې زده کړي، یو جز کې یو حساب هم نه ډکه شوي. دا مانیت الجمع نه ده، دواړه زده کېږي. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ د الله نعمتونه چې په تاسو یې کړي دي. اذ کنتم اعداء، په هغې وخت کې چې وایي تاسو خپل مابین کې دښمنان، اوس او خزرج، د سلونو کلونو دښمني د دوی په مابین کې وه. فالف بین قلوبکم، نو الله مینه راوسته په مابین د زړونو ستاسو کې.
فاصبحتم بنعمته اخوانا نتاسو وګرځیدئ بنعمته فاصبحتم اخوانا تاسو وګرځیدئ ثم مفعول اول ده اخوانا مفعول ثاني ده نتاسو وګرځیدئ ورونه بنعمته ده حال واقع شوی ده فاعل ده اصبحتمنا متلبسين پورې تعلق لري اصبحتم اخوانا متلبسين بنعمته تاسو وګرځیدئ ورونه حال دا چې تاسو متلبس وي د الله د نعمتونو سره يا ذا سوايا أصبحتم فعل وفاعل ومفعول ثم دا يوم مفعول ده بل نغواري نشي بل نغواري فمعنى ده صيرتم سرنشي بلكي أصبحتم يوم مفعول غواري متعدي بو مفعولين ولا رنده أصبحتم بنعمته بيو حلش إخوانا ببل حلش أصبحتم تاسو فسباك داخل شوي أصبحتم فسباك داخل شوي حال دا چې متلبس وي د الله د نعمت سره او حال دا چې ورونه وي وکنتم اخوانا د نعمت دنیوي ورته الله ذکر کړو وکنتم على شفا حفرة د نعمت اخروی ورته الله ذکر کوي او وي تاسو على شفا حفرة فغاړه د کندې من النار دورنا فانقذكم منها نو الله پاک تاسو بچ کړی د دې ورنا ها ضمیر دی شفا تراجه ده على شفا د دې شفا نه الله بچ کړی الضمیر للشفا ها دا شفا خو مذکر ده او ها ضمیر خو مؤنث ده ودا شفا مؤنث ته مضاف شفا حفرة وقد يكتسب التانيث من المضاف الیه مضاف کسب د تانیث د مضاف الیه نه کوي لدی وجناگر چې مضاف مذکر ده او مضاف الیه مؤنث ده نو ضمیر د مؤنث ورته راځي فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته امداس لك څنګه چې الله پاک پتاسو دینی او دنیوي او اخروی نعمتونه وکړو نو يبين الله لكم آياته بیانی الله پاک تاسو ته آیاته آیاتونه خپل لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو په لار برابر شئ ولتكن منكم امه مخکې امر بتکمیل الغیر اسره تکمیل انفسهم مخکې تکمیل د انفسو د دوی چې ځانونه مکمل کړي اوس دلته تکمیل الغیر نور خلق مکمل کړي ولتكن تكون د کانه تعمنه ده او منکم حال ده د ورسته امتون چې فاعل د پاره د تكون ده يدعون د صفت د پاره د امتون ده نو یو ترکیب ده ولتكن موجود دشي امه يدعون الى الخير دا شی امت چې خلکو ته د خیر طرف ته دعوت ورکړي حال دا چې منکم د امت بستاسو نه ګوره منکم ما درته حال کړو د دې وروسته امتون دویم ترکیب درته کوم ولتكن تكن د کان ناقصه نه ده امتون اسم ده يدعون ورته خبر ده او منکم چې د حال ده د اسم د کان نه ده د امتون نه حال واقع شوی ده بعض نحویان د مبتدا او د اسم نه حال واقع کولو ته جایز وي نو ترجمه به دی ولتكن شدي امتون یو امت داسې امت چې تاسو نه يدعون دا امت دشي داسې دشي چې يدعون الى الخير خلق ته دعوت ورکړي د خیر طرف ته ويأمرون دا تخصيص بعد التعميم ده يدعون الى الخير فدي کې امر بالمعروف ونهي عن المنكر ور داخل ده دعوت کې امر بالمعروف ونهي عن المنكر تخصيص بعد التعميم کوي ويأمرون بالمعروف ذي بامر کې خلق ته په معروف باندې فنيكي باندې وينهون عن المنكر وخلق بمنعكي د بدینم واولئك هم المفلحون داسې خلق چې دوی کامیاب دي ولا تكونوا كالذين تفرقوا او مکیږي د هغه خلقو په شان باندې تفرقوا یعنی فی الاصول چې په اصول کې هغه اختلاف کړو یو اختلاف په فروع او اجتهادي مسایلو کې هغه رحمت ده یو په اصول کې اختلاف ده نو يهودو په اصول کې اختلاف کړو یو او ډلې جوړې شو نصاراو په اصول کې اختلاف کړو دو او ډلې جوړې شو نو تاسو دا وی په شان په اصول کې اختلاف مکوئ دا امت بدري او ډلې جوړيږي دوی په اصول کې اختلاف کوي كالذين تفرقوا افترقت اليهود على 71 فرقه
واحدة في الجنة و70 في النار. يهود یو اویا ډلو، یو ډله به جنت ته ځي، دو اویا به جهنم ته ځي. نصارا درې اویا ډلو، دا دو اویا ډلو نصارا، یو ډله به جنت ته ځي او یو اویا به جهنم ته ځي. صح خو نه شوم. يهود څو ډلو؟ یو اویا، یو به جنت ته ځي او یو به جهنم ته ځي. نصارا دو اویا ډلو، یو به جنت ته ځي، یو اویا به جهنم ته ځي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي والذي نفسي بيده لتفرقن امتي على 73 فرقة. زما امت بدري اویا فرقيش، فواحدة في الجنة وبجنت كوي، و72 في النار. دو اویا و72 في النار، دو اویا بجهنم تزي. قيل يا رسول الله من هم؟ دا كما چه جنت تزي دا څوک دا؟ قال الجماعة. اغا ډله دا غټه ډله بجنت تزي. خبره پوه شو؟ الجماعة غټه ډله اهل سنت والجماعت ده. اهل سنت والجماعت کې به دا څلور وړه مذهبونه دي، دوی بجنت تزي. نتفرقوا یو افتراق ده بل اختلاف ده. افتراق دي ته وایي چې دا د کفر او د اسلام د دوی په مابین کې افتراق ده، د بدعت او د سنت په مابین کې افتراق ده. افتراق دي ته وایي چې لارې بدلې وي منزلم بدلې، صحیح لارې بدلې دي منزلم بدل ده، دا افتراق ده. او اختلاف دي ته وایي چې لارې بدلې وي منزل یو وي. مثلا یو مسجد ته څلور لارې دي، په هر لار چې راځي دي مسجد ته رسیږي. د دې څلورو مذاهبو په مابین کې اختلاف دی، افتراق نه دی. د دې څلورو منزل یو دی. یو آیاتی یتربصن بانفسهن 3 قروء، دا یو آیات دی. یو تشریح په طهور کوي، دا یو مذهب شو. بل تشریح په حیض کوي، دا بل مذهب شو. په طهورم په دې آیات عمل راځي، په حیضم په دې آیات عمل راځي. ګوره یو آیات ته دوه تشریحات دي، په هر تشریح چې تزي په دې آیات عمل راځي. صحیح شو؟ نو په هر لار چې زی هم دې منزل ته برسېږي. نو دا آیات منزل شو او دا دوه تشریحات ورته دوه مذهب شو. په خبره پوه شو؟ نو د دوی په مابین کې اختلاف دی، افتراق نه دی. کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. او دوی اختلاف وکړو وروسته د هغې نه چې راغلي دوی ته واضح دلایل. واولئک لهم عذاب عظیم. دا خلک چې دی الله پاک فرمایي د دوی لپاره عذاب لوی دی په قیامت کې. یوم تبید وجوه وتسود وجوه. یوم دا یوم ظرف دی، په محل د نسب کې دی. عامل پکې څوک دی؟ عامل پکې معنا د استقرار ده چې په دې مخکې لهم کې پرته ده. اولئک لهم یعنی اولئک مستقر لهم. دا خلک چې دي مستقر ده دوی ته عذاب عظیم، او دا استقرار د عذاب عظیم. یوم تبید وجوه، په ورځ د سپینوالو د مخونو کې دی او په ورځ د توروالي د مخونو کې دی. لهم د مستقرون پورې تعلق لري که نه؟ د هغې مستقرون دپاره دا یوم مفعول فیه دی. یوم تبید وجوه وتسود وجوه. د تبید نه یا خپله معنا حقیقي مراده ده، سپین بشي مخونه، او یا لازم د معنا حقیقي مراد دی چې سرور دی. سپینواله د مخ ملزوم دی، او سرور خوشحالی دا ورسره لازمه ده. نو یا خپل حقیقي معنا مراده ده چې مخونه به سپین شي، او یا لازمی معنا مراده ده چې مخونه به خوشاله شي، دا خلک به خوشاله شي. طبیعت د وجوه سپینواله د مخ د ملزوم ده، او سرور او خوشحالی ورسره لازمه ده، یعنی دا خلک به خوشاله. وتسود وجوه او تور بشي مخونه، دا د کافرانو مخونه به تور وي. یا حقیقی تورواله مراد ده، دا وی مخونه به تک تور وي. او یا د دینم لازمی معنا مراد ده. تورواله د مخ د ملزوم ده. څه شی ورسره لازم ده؟ غمجن بشي کافرانو. کله حقیقی معنا مراده کې نو په دې اعتراض ده چې سپینواله خو د ټول بدن ده د مؤمن، او تورواله د ټول بدن د کافر ده. الله پاک یوازې مخته ولې مضاف کړو، مخته ولې منصوب کړو چې طبیعت د وجوه د دوی مخونه به سپینی، نور بدن به سپینی کنه. وتسود وجوه، نور بدن د کافر به تک توري کنه، ټول بدن به تک توري، یوازې مخ خو به تور نه. نو یوازې د مخ تخصیص الله ولې کړی دی؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې لأنه اول ما یلقاک،
اول د سړي سره چې ملاقات کیږي او خلکو تخکاره کیږي نو مخ ور تخکاره کیږي لدی وجنه الله ذکر د مخ کړي دی نور به ټول بدن تور وي د کافر او د مسلمان به ټول بدن سپین وي پښتو کې موږ داسې وایو تور مخ او سپین مخ حالم کې دا ټول بدن سپین یا ټول بدن توري سور مخ ورته وایو خو ټول بدن سور دی فدا د مخ تخصیص د دې وجنه کولی انه اول ما یلقاک اول ستاسرم د مخ ملاقات کیږي ها دا سپینواله او تورواله په کوم وخت کې وي په دې کې اختلاف دی بعضی علما فرمایي چې کله د قبرونو راپورته شي په دې وخت کې به د مسلمانانو مخونه سپین وي او د کافرانو به تور وي وقت البعث من القبور د دې یوم نه کوم ورځ مراد ده کا بس وقت البعث من القبور چې د قبرونو راپورته شي دویم بعضی علما فرمایي چې دا یوم چې ده وقت قراءة الصحف چې کله عملنامې ولولي مسلمان چې خپل عملنامه ولولي مخ به سپین شي او کافر چې خپل عملنامه ولولي مخ به تور شي دریم وقت رجحان الحسنات والسيئات في الميزان اعمال چې تللی شي دا چا عمل نیک عمل چې درون شي د مخ به سپین شي او دا چا چې بد عمل درون شي د مخ به تور شي بعض علما فرمایي چې نه کله چې الله اعلان وکړي چې وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز د دې اعلان په وخت کې به د بعضو خلکو مخونه سپین شي او د بعضو به تور شي پنځمه توجیه پکې دا ده چې دا تورواله او سپینواله به په هغه وخت وي چې کله الله امر وکړي عند امر كل فريق ان يتبع معبوده هر ډلې ته به الله امر وکړي چې د خپل معبود پسې ورشي نو مسلمانان به د الله پسې لاړ شي او کافران به د خپل معبودانو پسې ځي نو په دې وخت کې به د کافرانو مخونه تور وي او د مسلمانانو به سپین وي دا څو توجیهات ما درته ذکر کړل پنځه خو په دې کې تنافي نشته په دې هر ځای کې یو نوع د توروالي په دې هر ځای کې یو نوع د توروالي ده ځکه دا ټول موازی د خوشحالۍ او د غم دي د امتحان مواضیع دي وقت البعث من القبور کې به یو نوع د توروالي وي وقت قراءة الصحف کې به یو نوع د توروالي وي وقت رجحان الحسنات والسيئات کې به یو نوع د توروالي وي او د دې اعلان په وخت کې چې وامتاز اليوم ايها المجرمون کې به یو نوع د توروالي او د سپینوالي راځي او عند امر كل فريق ان يتبع معبوده كبم یو نوع د توروالي او د سپینوالي راځي نو په هر ځای کې به یو نوع د توروالي او د سپینوالي راځي تر دې چې اخیری حد ته سپینوالي ورسیږي او توروالي هم اخیری حد ته ورسیږي توروالي او سپینوالي کلی مشکک ده کنه مختلف مراتب لري نو په دې هر ځای کې یو نوع د توروالي او د سپینوالي ده دلته تفسیر در منصور لیکي د چا مخونه به تور وي او د چا مخونه به سپین وي و یوم تبيض وجوه د چا مخونه به سپین وي مرفوع او موقوف حدیث ذکر کوي دلته در منصور ډېر ښه تفسیر دی په احادیثو تفسیر دی هغه فرمایي چې دا د سپینو مخونو ولا اهل سنت والجماعت دي وتسود وجوه او د چا مخونه چې تور وي دا د دو او یا بدعتي ډلې دي کفار دي او دا دو او یا بدعتي ډلې دي د دوی مخونه به تور وي نو طبيعت وجوه څوک شو اهل سنت والجماعت ښه اوس اهل سنت والجماعت مونږ وایو چې مونږ یو وابیان وایي چې مونږ یو پنځپیریان وایي مونږ یو بریلیان وایي مونږ یو نو دا به څوک دا څوک شو نو ګوره دا اسانه مسله ده اهل سنت والجماعت سنت قانون ته وایي او جماعت مقدس اشخاص ته وایي قانون بمنی د مقدس اشخاص پر راهنمایي کی قانون بمنی د چا پر راهنمایي کی د مقدس اشخاص پر راهنمایي کی مونږ دین منو خو د چا پر راهنمایي کی د مقدس اشخاص پر راهنمایي کی وابیان د مقدس اشخاص راهنمایي نه مني وای قانون منو خو د مقدس اشخاص راهنمایي نه منو نو د اهل سنت والجماعت نه دي خو شو وابیان نه دي دارنګه بریلیان هم نه دي بریلیان یوازې مقدس اشخاص مني او قانون نه مني قرآن او حدیث ورته وایا دی به د خپل پیرانو طرف ته تعویل پکې کوي د خپل مشرانو طرف ته پکې تعویل کوي نو هغه قانون د مقدس اشخاص تابع کړي دي و بین مقدس اشخاص د نظر نه غورځولې دي پنځپیریان هم چې د مقدس اشخاص د نظر نه غورځولې دي ګستاخی کوي د مقدس اشخاص
بهر تقدیر د اهل سنت والجماعت دا درې وړ ډلې زموږ په ملکونو کې نه دي. په بل طریقې درته وایي، اسانه طریقه. ګوره اسانه طریقه دا ده، د سنت او د حدیث په مابین کې فرق دی. ډېر فرقونه دي، عموم او خصوص من وجه دی. خو زه تاسو ته مختصر فرق ذکر کوم. احادیثو کې تقسیم دی، 14 قسمه دی حدیث: صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره، ضعیف حدیث دی، معلل حدیث دی، منکر حدیث دی، شاذ حدیث دی، محفوظ حدیث دی. نو حدیث 14 قسمه دي کنه. او سنت چې دا تقسیم پکې نشته چې سنت یو صحیح لذاته دی، بل صحیح لغیره دی، یو حسن لذاته دی، بل حسن لغیره دی، بل موقوف دی. سنت کې دا تقسیم نشته. او پس حدیث کې دا تقسیم شته. حدیث 14 قسمه ده او سنت 14 قسمه نه ده. نو د حدیث او د سنت په مابین کې دا یو فرق. دویم فرق د حدیث او د سنت په مابین کې دا ده چې حدیث کې منسوخ او ناسخ شته، او په سنت کې دا نشته چې دا سنت منسوخ دی او دا سنت ناسخ دی. منسوخ او ناسخ په سنت کې نشته. نو د سنت او د حدیث په مابین کې څه شو؟ فرق شو. و بیا ځان ته اهل حدیث وینو، اهل سنت نشو کنه، ځکه د سنت او د حدیث په مابین کې فرق دی. منسوخ حدیث باندې چې عمل کوي اهل حدیث وي او اهل سنت نشو. په ضعیفه خبر په هر تقدیر نور تفصیل درته نو کوم، مختصر درته وایم. حدیث په 14 قسمه ده او سنت 14 قسمه نه ده. سنت حدیث چې ده یو منسوخ ده بل ناسخ ده، او سنت کې دا تقسیم نشته. به هر تقدیر څوک چې ځان ته اهل حدیث وایي نو اهل سنت ځکه نه ده چې د حدیث او د سنت په منځ کې فرق دی. پوه شو؟ هر حدیث سنت نه ده، هر حدیث سنت نه ده، او هر سنت حدیث هم نه ده. عموم او خصوص من وجه ده. ماده د اجتماع سنت کې 3 شرط دي. یو عمل بر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وی عادتن دائما لامته، دا 3 شرط چې پکې راشي دا به سنت شابه. یو عمل به کړي وی عادتن، عادت په مقابل دی ضرورت کې دی، ضرورتن به نه کړي. صحیح. یو عمل به کړي عادتن یعنی لا ضرورتن. خو عمل به کړي وی دائما ورسته به نه پریخه. دریم دا چې دا عمل به د امت لپاره کړي وي، خصوصیت به نه وي. درې شیان ذکر په سنت کې قاری عامره. اول په سنت کې شرط ده پیغمبر علیه السلام به کړي وي عادتن یعنی ضرورتن به نه کړي. دویم دائما به کړي ورسته به نه پریخه. دریم د امت لپاره به کړي خصوصیت به نه وي. دا 3 شرط چې پکې راشي دا سنت ده. لکه ګوره پیغمبر علیه السلام اول مې درته ویلي چې عادتن به کړي، مقابل کې ضرورتن به نه کړي. عادتن به کړي، ضرورتن به نه کړي. پیغمبر علیه السلام وړو کې او د سمته په ناستیم کړي، په ولاړم کړي، یو 2 ځلې په ولاړه کړي، همیشه نور په ناسته کړي. دا په ناسته چې کړي دا عادتن، او دا په ولاړه چې یو 2 ځلې کړي دا ضرورتن شو. په ملا کې درد وي، په زنګانو کې درد، البته محدثین ورته دا ضرورتونه بیانوي. نو ګوره عادتن په ناسته او د سمته کړي ده. پوه شو؟ خو ضرورتن په ولاړه کړي، دا ضرورتن ته سنت نه وایي. حدیث کې راغله خو سنت بنئ، دا په ناسته ته سنت وایي. پوه شو کنه؟ نیویارک کې یو عالم د بخاری درس کولو. بخاری کې دا حدیث راغلی چې بالا قائمه پیغمبر علیه السلام په ولاړه او د سمات کړو. نور په دې کې تحقیق شروع کړ چې دا په ولاړه او د سمات هم سنت دی. ځکه انګریزان داسې کوي، دوی د انګریزانو کارونو ته سنت وایي. یو لاس باندې ستړي مشي ته سنت وایي، په ولاړه او د سمات ته سنت وایي. سپی دا وایي سپی سره انګریزان مینه کوي، وایي سپی پاک دی، غولم پاک دی، میتیازم پاک دی، وینم پاک دی، قیم پاک دی، هر څه پاک دی. ځکه د انګریزان ورسره مینه ده. انګریزان خنزیر خواري دي، وابیان وایي خنزیر پاک دی، د خنزیر هر څه پاک دی. چې کوم شی انګریزان کوي بس دوی وایي دې د په دین کې لاره لټوي. نزول الابرار کې لیکلي دي 9 نمبر صفحه کې سپی د سپی غول او میتیاز او قیم وینه هر څه پاک دی. به هر تقدیر خبره رانه دی وګدیږي. سنت کې اول شرط څه دی چې پیغمبر علیه السلام به عادتن کړي وي، مقابل کې ضرورتن لکه په ولاړه او د سماته. نو یو عالم د بخاری دی درس تراغلی و بیو چې پیغمبر علیه السلام په ولاړه او د سماته کړي دی. نو په ولاړه او د سماته سنت دی. امین الفتاوا کې امین الله لیکلی چې دا سنت دی.
نو یو سړی ورته په درس کې پاتېدلی و چې دا سنت شي نو زنانه به په دې سنت څنګه عمل کوي، دا یوازې د نارینهو دپاره سنت دی که مطلقا سنت دی؟ نو په بهت الذي کفر، نو دا چې سنت شي نو په دې به بیا څنګه عمل کوي؟ په خبره پوهېږې که نه؟ کور کې به په دې څنګه عمل کوي، بیا زنانه به پې څنګه عمل کوي؟ بهر تقدیر دا سنت نه دی، دا پیغمبر علیه السلام ضرورتاً کړی دی. دا جواب ترکی به ترکی چې وبیا ورته ورنه کړي، دا د سړي زامن نه دي. نو پیغمبر علیه السلام به عمل عادتاً کړی وي، ضرورتاً به نه کړی. نو په ولاړ اودس ماته ضرورتاً شو، په ناسته باندې عادتاً شو، نو دا په ناسته سنت شو. په دې پوه شو؟ دویم شرط څه و؟ پیغمبر علیه السلام به دائما کړی، وروسته به نه یې پرېښی. بیت الله ته لمونځ کړی، بیت المقدس ته لمونځ کړی دی، خو بیت الله ته لمونځ دائما کړی دی او بیت المقدس ته لمونځ وروسته پرېښی دی. نو بیت المقدس ته لمونځ کول په حدیثو کې شته، خو سنت نه دي ځکه وروسته یې پرېښی دی. دا منسوخات نه دي، منسوخ حدیث دا ټول په دې کې داخل دي. دریم چې د امت د عمل دپاره به یې کړی، خصوصیت به نه د امت دپاره، لکه مزمزه د استنشاق دی دا په اودس کې دا ټول د امت د عمل دپاره کړي. چې کومې خصوصیت لکه 9 بیبیانې دا زموږ دپاره سنت نه دي. نو پیغمبر علیه السلام 9 بیبیانې کړي، حدیث کې شته، خو سنت نه دي. دا چې د امت د عمل دپاره کړي دا به سنت دي. دا درې شرطه چې پکې راشي دا به سنت دي. اوس پوه شئ؟ نو د سنت او د حدیث په مابین کې دا فرق شو، عموم او خصوص من وجه دی. بعضې شی په حدیث کې راشي او دا درې شرطه پکې وي، حدیث کې راغله. پیغمبر علیه السلام دائما عادتاً کړی، دائما یې کړی، د امت دپاره یې کړی دی. نو دی ماده د اجتماع، دا هم حدیث شو هم سنت شو. اوس په دې پوه شوئ؟ دی ماده د اجتماع. او ماده د افتراق، حدیث به وي او سنت به نه وي. لکه ګوره د عادت په مقابل کې ضرورت و. پیغمبر علیه السلام چې کوم شی ضرورتاً کړی وي او په حدیثو کې راشي دا حدیث دی خو سنت نه دی. لکه په ولاړ اودس ماته کوم شی چې پیغمبر علیه السلام وروسته پرېښی وي دا بس حدیث شته خو سنت نه دی. کوم شی چې د پیغمبر علیه السلام خصوصیت وي دا حدیث دی خو سنت نه دی. دا درې شیان چې ما په مقابل کې درته ذکر کړو دا احادیث دي خو سنت نه دي. د ماده د افتراق د حدیث د سنت نه، حدیث شو خو سنت نه شو. او ماده د افتراق د سنت د طرف نه، سنت به وي او حدیث به نه وي، مرفوع حدیث به نه وي. لکه سنت الخلفاء الراشدین، د خلفای راشدینو سنت دی او مرفوع حدیث کې نشته. نو د حدیث او د سنت په مابین کې نسبت د عموم او د خصوص من وجه دی. نو اوس اصلي مقصد ته درته راځم. وابیان ځان ته اهل حدیث وایي، نو اهل سنت نه دي، ځکه د حدیث او د سنت په مابین کې نسبت د عموم او د خصوص من وجه شو. زدم کړه ته زدم نه کړه، اهل سنت نشو. ولې اهل سنت نشو؟ د حدیث او د سنت په مابین کې عموم او خصوص من وجه دی. هر حدیث سنت نه دی او هر سنت حدیث هم نه دی. اول جماعت هم نه دي دا وابیان. جماعت نه خو د امتیانو جماعت مراد دی او د دوی خو خوله وشپېده چې د امتیانو پیروي چې ده دا شرک او کفر او تقلید دی. نو وابیان نه اهل سنت دي نو والجماعت دي. دې پوه شئ؟ نو وابیان اهل سنت والجماعت نه دي. نو د یوم تبیض وجوه د دې د مصداق نه وتلي دي، د دې مصداق اهل سنت والجماعت دی. پوه شو په خبره؟ وایه وابیان اهل سنت ولې نه دي؟ ښه بس ځکه دوی ځان ته اهل حدیث وایي. حدیث او سنت کې فرق دی. والجماعت ولې نه دي؟ د دې نه د امتیانو ډله مراده ده، خو د امتیانو پیروي ته خو دوی کفر او شرک او تقلید وایي. بهر تقدیر اهل سنت والجماعت نه شو. نو 2 بدعتي ډلې کې داخل شو. نو 2 بدعتي ډلې دي. یوم تبیض وجوه او د دې مصداق اهل سنت والجماعت دی. وتسود وجوه د دې مصداق کافرانه او د 2 بدعتي ډلې دي. نو وابیان هم پکې داخل شو که نه؟ ها ورپسې پنځپیریان دي. پنځپیریان هم ګوره داسې ډله ده چې دا په 2 بدعتي ډلو کې داخله ده. اهل سنت والجماعت نه دي. اهل سنت والجماعت ځکه نه دي چې په سنت کې چې کومه عقیده ذکر شوې ده او په جماعت کې چې کومه عقیده ذکر شوې ده د داسې عقایدو نه دوی منکر دي. سنت او جماعت کې چې کوم عقاید ذکر شوي دي هغه د 4 وړو امامانو په مابین کې متفق علیها دي. دا ټول عقاید د 4 وړو مذاهبو دا هم په سنت کې راغلي هم په جماعت کې راغلي، دا متفق علیها عقاید دي. یو په دې چې سنت او جماعت کې راغلي ده هغه د پیغمبر علیه السلام حیات دنیوي، برزخی، روحانی، حسی،
دا د پیغمبر علیه السلام ژوند دی په قبر کې، دا جسدي ژوند. دا د څلورو واړو مذاهبو په مابین کې اتفاقی ده، جماعت کې راغلی ده، او دارنګه په سنت کې راغلی ده. الانبیاء وحی فی قبورهم یصلون، نبی الله حی یرزق، متواتر حدیث دي. ابن تیمیه سے فرمایي چې د پیغمبر د ژوند احادیث تواتر ته رسیدلي. نو د پیغمبر ژوند په سنت کې مشته او په جماعت کې مشته. او پنځپیرې نه مني، پنځپیرې د جسد ته ژوند نه مني، روح ته مني. نو ګوره دا د سنت او د جماعت نه په دې عقیده کې وواته. نو اهل سنت والجماعت نه دي په حیات الانبیاء کې. په دې ځمکني قبر کې عذاب دی، سنت کې راغلی او جماعت کې راغلی. ټول احادیث په دې دلالت کوي چې په دې قبر کې عذاب دی، او جماعت هم دا وایي چې په دې قبر کې عذاب دی. پنځپیرې وایي چې نه، په دې قبر کې نه ثواب شته نه عذاب شته. ثواب علین کې دی او عذاب سجین کې دی، په دې قبر کې هیڅ نشته. نو ګوره دا د سنت او د جماعت نه خلاف عقیده ده. سنت او جماعت دواړه وایي چې د شهید جسد ژوندی دی، پنځپیرې وایي چې نه روحي ژوندی دی. ګوره دا د سنت او د جماعت نه خلاف عقیده ده. داسې یو 15 عقاید دي چې د سنت او د جماعت نه خلاف دي، لہذا دوی اهل سنت والجماعت نه دي. نو چې اهل سنت والجماعت نشو، دا بدعتي ډله شوه او په دوه بدعتي ډلو کې ورداخله ده. نو د دوی پسې مول مکروه تحریمي ده. درې مډاله بریالیان درته ذکر کوم. دوی داسې عقاید لري چې هغه سنت او جماعت کې نشته. علم الغیب سنت هم دا وایي، ټول ذخیره د سنتو چې دا د الله خاصه ده. قرآن هم وایي چې دا د الله خاصه ده، او جماعت هم وایي چې دا د الله خاصه ده. بریالی وایي چې علم الغیب غیر الله ته شته. دارنګي مختار الکل سنت او جماعت دواړه وایي چې دا د الله خاصه ده، او بریالی وایي چې دا غیر الله ته شته. حاضر او ناظر د الله خاصه ده، دی وایي د غیر الله ته شته. سنت او جماعت دواړو کې چې پیغمبر علیه السلام ذات بشر دی، صفت نور دی، او بریالی وایي چې نه ذات نور دی. بهر تقدیر دام بدعتي ډلې دي. نو د دې بدعتي ډلو نه الله پاک ټول مسلمانان بچ کړي. یوم تبیض وجوه، د دې نه مراد اهل سنت والجماعت دي. در منصور تفسیر کې موقوف او مرفوع احادیث ذکر کړي دي. وتسود وجوه، او بعضی مخونه به تور وي، دا د کافرانو او د دې دوه بدعتي ډلو مخونه دي. فاما الذين اسودت وجوههم، دا تشریح د حال د فریقینو، د دوړو حال الله پاک بیانوي. خدا د کافرانو حال مخکې ذکر کړو د پاره د دې چې ابتدا او اختتام بما يسر الطبع وشي. ابتدا په سرور او انتهام په سرور وشي. دا د غم ذکر په منځ کې وشي. وتسود وجوه دا په دې منځ کې راغله. یوم تبیض ابتدا په یوم تبیض ده، انتها په تفصیل د یوم تبیض ده. نو ابتدا او انتها په سرور باندې شوی ده. لدی وجنه الله پاک دا تفصیل کې د تسود ولا مخکې کړو. او دویمه وجه دا ده چې دا تفصیل د بعض اجمال سره متصل شي. فاما الذين اسودت وجوههم، هغه خلک چې دا غوي مخونه تور شي. اکفرتم جواب دلته حذف ده، او یقال اکفرتم نمخکی یقال مقدر ده. هغه خلک چې مخونه تور شي نو دوی په ډیر په غم کې وي. او یقال لهم، دوی ته ویل شي چې اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر کړی دی وروسته د ایمان نه؟ آیا تاسو کفر کړی دی وروسته د ایمان نه؟ اوس ګوره دا به د دې وابي سره څنګه لګي. دلته تفسیرونه لیکلي دي، تاسو معرف القرآن وګورئ. اکفرتم بعد ایمانکم، ویل دي خوارج هم داخل دي، روافض هم داخل دي. خوارج هم دا وابیان دي کنه. اکفرتم بعد ایمانکم، ویل دي څوک داخل دي؟ کافران هم داخل دي، روافض هم داخل دي، خوارج هم دا وابیان دي. نو دا د اکفرتم لاندې داخل دي. نو دوی خو کفر نه دی کړی، لدی وجنه دلته په کفر کې تعمیم کوي. کفر حقیقي او کفر عملی. کفر په دوه قسمه دي شابه. یو کفر حقیقي چې هغه ته اعتقادي کفر وایو، او بل کفر عملی چې هغه اعتقادي کفر نه دی، عمل داسې دی لکه د کافرانو. د داعشیانو عمل د کافرانو نه بدتر دی. نو اکفرتم بعد ایمانکم، نو د کفر نه دواړه قسمه کفر مراد د اعتقادي وي که عملی وي. نو کافر ته به الله پاک وایي چې آیت اعتقادي کفر کړی دی وروسته د ایمان نه. صحیح. او بدعتي ته به الله پاک فرمایي چې آیت عملی کفر کړی دی وروسته د ایمان نه. عملی کفر وروسته د ایمان نه. خمودودیان هم اهل سنت والجماعت نه دي. مودودیان عصمت الانبیاء نه مني، عصمت الصحابه. صحابه معصوم دي، البته محفوظ دي، او پیغمبران معصوم دي.
عرض مې دا دلته درته تحقیق کوم اکفرتم کې کفار هم داخل دي ځکه هغوی اعتقادي کفر کړی دی دا بدعتیان هم داخل دي ولې عملی کفر کړی نو دا بدعتیان دا خوارج او روافض دوی عملی کفر کړی دی بعد ایمانکم د ایمان نه وروسته کړی دی نو دې کافرانو خو د ایمان نه وروسته کفر نه دی کړی ټرمپ خو د اول نه کافر و نو دته به الله څنګه وایي چې اکفرتم بعد ایمانکم اے ټرمپ پتا کفر کړی دی وروسته د ایمان نه دی خو د اول نه مؤمن نه دی دلته به د ایمان نه هغه ایمان ازلی واخلي چې د الستو بربکم په زمانه کې الستو بربکم په زمانه کې چې الله د خلقو نه عهد واخیستو ټول مؤمنانو نو اکفرتم آیاتاسی کفر عملی او کفر اعتقادی کړی دی بعد ایمانکم وروسته د ایمان فی الازل نه چې الستو بربکم وربانی دلالت کوي دا یو توجیه دویمه توجیه اکفرتم آیاتاسی کفر کړی دی بعد ایمانکم وروسته د ایمان فطرینا كل مولود یولد علی الفطره هر مولود چې په فطرت باندې پیدا کیږي فذوقوا العذاب نتاسوت کوي عذاب نور توجيهات هم پکشتا خدا دوه ملته خ توجيهات ذکر کړه دا دوه کافی دي فذوقوا العذاب نتاسوت کوي عذاب بما كنتم تكفرون په سبب د کفر استاسو واما الذين بيدت وجوههم او اهل السنه والجماعه چې دا وي مخونه سپین دي چې سپین شو مخونه د دوی ففي رحمت الله رحمت د دې دوه معناګانې دي نه خدوم معنا غاني یو معنی دا ثواب دوی په ثوابونو د الله کې وي دویم معنی دا جنت نو ذکر د حال د مراد رنه محل ده دا رحمت حال ده او جنت ورته محل ده نو الله پاک د جنت نه تعبیر پر رحمت باندې کوي یوې نقطې ته اشاره کوي چې دا جنت پر رحمت حاصلېږي په عمل نه حاصلېږي جنت د الله په فضل حاصلېږي کا بسې په عمل نه حاصلېږي کما او تشبه ورځ الله ته په خود د پراته یو او اخر کې فدایي حمله مو کوي نو بیا الله پاک ته قیامت کې وایي چې د عمل په وجه مې وبخه نو الله براته وایي چې دا ستا ټول عمل زما د نعمتونو په مقابله کې کل عدم دی ما در باندې څومره نعمتونه کړي نو جنت منت درته نشته د دنیا نعمتونه چې څومره دي دا ستا عمل دا غي نه کم دی د دنیا د نعمتونو نه د آخرت نعمت څه ته غواړي نو د آخرت نعمت خاص د الله رحمت دی وفي رحمت الله بيبدا الله پر رحمت کی هم فيها خالدون بيبدا الله په دې رحمت کې د همیشه د پاره د جنت نه بنوزي تلك آیات الله انداد الله آیاتونه دي نتلوها عليك بالحق من قالوا كتاباني بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين او الله اراده ان الذي ظلم د پاره د عالم ولله ما في السماوات وما في الارض ولله خاص الله د پاره دي ما في السماوات وما في الارض لله ملكا خلقا تصرفا درې کړه مې درته ولګول هر یو چې ورته متعلق ګرځوي مملوك لله مخلوق لله متصرف لله مملوك د الله دي مخلوق د الله دي متصرف فيه د الله دي الله پکې تصرف کوي څه شي کوي ما في السماوات وما في الارض پټول هغه شیانو کې چې په علویاتو کې دي او پټول هغه شیانو کې چې په سفلویاتو کې دي په علویاتو کې خمن او ما دواړه شته ذوی العقل او غیر ذوی العقل دواړه شته فما في الارض کې من او ما دواړه شته ذوی العقل او غیر ذوی العقل د ذوی العقل نه تعبیر په من کیږي او د غیر ذوی العقل نه تعبیر په ما کیږي دلته الله تغلیب کړی دی غیر عقلاو ته غلبه ور کړی ده په عقلاو نو د ټول نه تعبیر په ما کړی دی د الله د لپاره یوازې غیر عقلا مملوک نه دي بلکې عقلا مملوک دي خدای ته تغلیب کړی دی غیر عقلاو ته غلبه ور کړی په عقلاو